السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مینوالو د اختر ورځې شپې شروع دي او خلک لګیا دي ځان له څاروي اخلي، میلو ته ځي، بازارونو ته ځي، څاروي اخلي او مختلفو ځایونو کې چې دی میلې لګېدلي د روډونو په غاړو باندې او کوم چې د میلو خاص ځای دي میلې هلته هم لګېدلي دي او ګڼه ګوڼه پکې ډېرې زیاتې خلک څاروي اخلي. خو بل طرف ته که موږ او تاسو وګورو نو دوکه هم پکې ډېره زیاته شروع ده. د عوامو طرف نه هم په بعضې څیزونو کې چې دی لکه کم اخیستونکي خرڅوونکي خلک وي نو هغوی هم په بعضې وختونو کې په پیسو کې دوکه موکه کوي او کم خرڅېدونکي کسان دي څاروي خرڅوي بیپاریان دي هغوی په څاروو کې هم چې دی ډېرې زیاته دوکه کوي او ډېرې زیاته دوکه پکې شروع ده. تر دې پورې چې بعضې خلک چې دی هغه د عمر په لحاظ سره به موږ او تاسو خبرو وکړو چې په کومو څاروو قرباني کېږي په کومو نه کېږي. نو ډېر خلک داسې چې هغوی پکې لګیا دي لکه یو څاروی دی د هغې غاښونه نه شوي او عمر ته نه رسېدلی نو خلک داسې چې هغوی ورله غاښونه نقلي غاښونه ورله دي وګوره غاښونه یې شوي دي. دویم داسې چې یو ویډیو مې وکته په هغه کې دا چې یو څاروی دی د هغې نه لکۍ کټ شوې ده او د بل څاروي نه لکۍ چې ته عامه لکۍ راوړې هغې پسې لګولې ده. نو چې کس څنګه څاروی اخیستو خبره تر اوسه وشوله چې هغه لکۍ باندې لاس راښودو لکۍ ترې ښکته پرېوتله. نو داسې هم دوکې پکې شروع دي. غاښونه ورله چې دی کېښودی کېږي نو دې څیزونو کې چې دی لږ احتیاط پکار دی، هسې نه چې د دوکې نه هم چې دی سړی بچي او دویم دا چې آینده ستړی خدای ناراضه هغه خبره دې جوړه نه شي. نو لږ احتیاط په دې څیزونو کې وکړئ چې څاروي اخلی نو کو د کورنۍ ساتلی شوی څاروی د مثال په طور او هغه یو سړی د دې بخه دغه چې دی ذمواري اخلي چې او د دې 2 کاله پوره شي بیا خو پکې څه مسله نشته. خو که د بیپاري څاروي د هغوی چېرې ما اخیستی دي او دا دی نو چې که بیا دغه دی چې دا غاښونه چې دي هغه شوي نو بیا بهتره خبره ده ځکه او که ذمواري اخلي ښه ده خو لکه هغوی د پیسو دپاره ذمواري اخلي صرف د دوکې دپاره. نور په هغه څاروو اکثره داسې چې عمر په لحاظ سره کم وي عمر یې نه وي ځکه د شریعت مسله دا ده که یو څاروی ګډه بېدنه او د هغې دپاره 1 کال شرط دی او کوم غټ څاروي دي میخین څاروي دي غوا میخه غویې وغیره دي د هغوی دپاره 2 کاله. که په 2 کالو کې یوه ورځ هم کمه وه نو په دې باندې چې د قرباني نه کېږي. نو بعضې خلک پکې دغه دی چې هغه غاښونه ورله کېدي یا ورله لکۍ کېدي او په کومو څاروو باندې چې دی قرباني کېږي یا په کومو باندې چې دی نه کېږي نو د هغې وضاحت چې دی درته کوم. او بل دا دی چې بعضې خلک پکې داسې دغه کوي چې په یو څاروی دی مثال په طور سنډا دی خبره هم یو کس دې باره کې تپوس کړی و سنډا دی مثال په طور وایي هغه د وجود نه ډېر زیات آباد دی او غټ دی او دی اگر که د 14-15 میاشتو دی نو وایي په دې باندې قرباني کېږي نو په دې باندې بالکل قرباني نه کېږي. غوا میخه او دغه رنګې غویې د سنډا دی نو هغه که د 2 کالو نه یوه ورځ هم کم د هر څومره چې غټ دی دومره چې لوی دغه دي خو چې د 2 کالو نه یوه ورځ هم کم ده په هغې باندې قرباني نه کېږي. او که بالفرض 2 کالې پوره شوي دي او غاښونه نشته نو بیا پرې هم قرباني کېږي. بعضې خلک دې باره کې چې دا کوي چې غاښونه ورله شرط دی نو غاښونه شرط نه دی بلکې شرط ورله عمر دی چې 2 کالې پوره شي که غاښونه نه وي شوي نو بیا پرې قرباني کېږي. او بعضې خلک چې دی د بانګي په باره کې تپوس کوي چې بانګي باندې آیا ډېر کسان پرې کړي دي خبره د یو کس وي دلته یو کسان باقاعده چې قرباني کوله نو په بانګي باندې قرباني نه کېږي. هغه که د هر څومره وي چې کال یې پوره شي د کال نه چې 20 کال یې پوره شوي نو په بانګي باندې قرباني چې ده هغه نه کېږي. ټیک شو. او د کومو څاروو چې دی عیب والا کم څاروي دي نو هغه باندې چې کومو باندې مثال په طور کم عیب جن څاروي دي او په هغوی باندې قرباني نه کېږي. یو څاروی دی مثال په طور غوا ده میخه ده د هغې چې دی یا ګډه بیزه ده غوږ دی نو که دا 3 میسه کټو نو د 3 میسې نه ډېر کټو نو په دې باندې قرباني نه کېږي. 3 میسې نه کم کټو بیا پرې کېږي. ټیک شوه. دغه رنګې لکۍ ده نو که 3 میسې نه زیاته کټو نو قرباني پرې نه کېږي. 3 میسې نه کم کټو نو بیا پرې قرباني کېږي. سترګه د هغې زخمي شوې داسې چې نظر پکې نشته دی نو په دې باندې هم چې دی قرباني نه کېږي. که نظر پکې نشته دی سترګه زخمي ده نو په دې باندې هم چې دی قرباني نه کېږي. داسې معمولي زخم پکې دي او دغه د نظر یې کار کوي نو بیا پرې کېږي. داسې کمزوري څاروی چې هغه د قربانۍ ځای ته نشي تللی نو په دغه باندې هم چې ده قرباني کېږي. ښکر دي
مثال په توګه د هغې نه ښکر چې دی هغه ویستلی شوي دي او ښکر چې دي دومره دغه شوي چې هغه دماغ د زخم رسېدلی نو په دغه څاروي باندې هم قرباني نه کي او صرف خول ترې وتلی دی او د څرمنې ته نږدې او دماغ ته یې نقصان نه دی رسېدلی نو په دغه څاروي کې چې دی بیا څه عیب نشته دی په دغه څاروي باندې قرباني کېږي او بعضې څیزونه حرام دي چې د قربانۍ د څاروي کوم حرام څیزونه دي کوم حرام اجزا دي نو هغه به انشاءالله په آینده ویډیو کې چې دی هغه بیان کوم چې کوم څیزونه د څاروي چې دی ډېر خلک هغه چې دی ډېر په مینه باندې خوري استعمالوي نو دغه د څاروي چې دی حرام څیزونه دي نو د دې څیزونو نه اجتناب